چې د کوم احتجاج دی پرون د موږ ضلع کورم سره کوم موسسې سره تعلق ساتل میډیکل سنټر کې مطلب د هغې مزاحمت هم کوو د مو پولیس نه څه څومره هغه دی د مو د طلبا دی آخری وقت جانان احتجاج دی پرون د موږ ضلع کورم سره کوم موسسې سره تعلق ساتلو سید انور څاغی بېدردۍ سره خوشحال پلازي کې قتل کړو او اسانې سره قتلون وتښتېدو. موږ ټول اول مزاحمت کوو او بیا د کې پي کې مثالي پولیس نه دا مطالبه کوو آی جي نه او وزیر اعلی نه چې اخر به تر کومې پورې د موږ قبایل دلته قتل کېږي. سید انور چې کوم هغه قتل شو او د هغه خلاف نن موږ ووتو دلته احتجاج کوو او دا مو یې څه کوي کې کسې تو پاته دی تھانه دی پولیس موجود دی هغه روغ هغه قتل شو نن ورځې پرې دغه هېڅ پاته ونه لګېده نه مو ریکویسټ کوو اعلی چې کوم زموږ افسران دي هغوی ته مو دی چې د دې خلاف ته ایکشن واخیستی شي که نه یې موږ د دې نه مخکې هم بل سټیپ خلو چې قبایل ولې بېدردۍ نه قتل کېږي وته دي دا د سعید کوم قاتل دی د هغه په خلاف راوتلي دي مطلب قتل وشو مجرم وتښتېدو او بیا ډېر په ګڼ ځای مطلب ډبګرې ګارډن کې سالته مطلب تاڼه هم شته پولیس هم شته سیکورټي هم شته خو د هغه باوجود قاتل ونه نیولی شو قاتل لوړو د پاټه څومره سټوډنټان دي هغه قبایل پرېږدئ خپل علاقه پرېږدئ او دلته راشي خپل تعلیم دپاره خپل روزګار دپاره او د هغه باوجود بیا تاسې کتی شو ډېر داسې نوجوانان قتل شو او د هغو مجرمان اوسه پورې ونه نیول. چار پریس کلب مخې ته د احتجاج په ټولنې باندې ټول د کورمیوال ځوانان موږ سره نور د پاټه ځوانان وتلي دي او موږ چې کوم دی پرون چې کومه واقعه وشوله خوشحال میډیکل سنټر کې مطلب د هغې مزاحمت هم کوو مطلب موږ د کې پي کې پولیس نه او د کې پي کې وزیر اعلی مو هغې نه مطلب پوسټ چې دا کوم قاتلان دي مطلب